د عوامي نېشنل پارټۍ یو سی کوګا یو اهم اجلاس په امبېله کې د جنرال سیکرټري یاقوت خان پر اشګا د صدر و ناظم سوراب خان په صدارت کې وشو. په اجلاس کې ناظم خودخیر گلزار حسین بابک، ناظم مندن نصیب خان، صدر مندن سید شمشیر باچا، ګلیار خان، د سلور ویلیج کونسلو د دارانو او کارکونانو ګډون کړی وو. په اجلاس کې ټولو شرکاو د تنظیمونو د فعالولو، د نوې شمولیتونو کولو او د روان الیکشن د تیاریانو لپاره خپل تجویزونه ورکړل. ټولو شرکاو په دې خبره اتفاق وکړو چې ان پی زمون کور دی، خپل ګیلې او خفګانونه به لرې کوو او پر روان الیکشن کې به صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک په باري اکثریت کامیابو. اجلاس ته ناظم نصیب خان، ناظم گلزار حسین بابک، صدر مندن سید شمشیر باچا، صدر و ناظم سوراب خان، جنرال سیکرټري یاقوت خان، ګلیار خان او د ملګري استادانو مندن صدر سید فقیر استاد خطابونه وکړل. مقررینو وویل چې موږ د پارټۍ د اعلی قیادت شکریا ادا کوو چې په څلورم ځل د پښتنو په حقیقي لیډر صوبایي جنرال سیکرټري اعتماد وکړو او د پی کې 25 ټیکټ یې ورکو. مقررینو زیاته کړه چې ان پی همیشه په پښتون کام او په دې خوره ننګ کړی او موږ به هم په خپل مشر ننګ کوو ځکه چې هغه په څلورم ځل اسمبلی ته لیږل اوس زموږ ضد جوړ شوی. مقررینو وویل چې په روان الیکشن کې به مخالف سیاسي جماعتونو ته امیدواران هم نه ملاویږي ځکه چې هغوی سره نه څه بیانیه شته او نه ورسره د عوامو د فلاح او بهبود څه منصوبه موجود ده. منګه تاسو په شریکه باندې د سلو کالو د سلو کالو نن د عوامي نېشنل پارټۍ د ټولو ورکرانو دا ډېره لویه ذمهواري جوړېږي. منګه تاسو د دې کام خدمتګار یو، منګه تاسو د دې کام وارثان یو، منګه تاسو د بابا فخر افغان باچا خان د پاکي فلسفي سپایان یو سپایان. نن تاسو وګورئ ټول دنیا هغه پارلیمان پورې خاندي، هغه پارلیمان پورې په کم پارلیمان کې چې زما ستا د ژوند فیصلې کیږي، کم پارلیمان چې د مظلوم قوم یا د پښتون قوم د عدالت نن هغه پارلیمان ته هغوی سپک وکتو. نن پښتانه سوال کوي، نن زما کام سوال کوي، سوال چې تا د اروانو جوړ ملک پرېښود او ته د اسمبلی نه وتښتېدې، ما نه د 10 کالو حساب راکړه، ما ته سره د 10 کالو دې وسایلو ذکر وکړه. ته چې چا راوستې وي او د څه دپاره راوستې وي او تا باندې خپل کار وکړو او دا د پښتون کور په تا کنډر کو، لوټي پې کو، پښتانه تا خیر ته کینول، پښتنو کورونه تاروان کړو، د پښتنو اجرې تاروانې کړې، د پښتنو جوماتونه تاروان کړو. پښتانه د پښتنو دا وطن یا د پښتنو دا خوره تا اجرتي قاتلانو ته حواله کوله. راشه نن پښتون کام سره کېنه، پښتون کام سره حساب کتاب وکړه. ټول کام ته به زما دا خواستی، ټول کام ته به زما دا اپیلي چې راتلونکي جنګ چې کوم دی دا د عوامي نېشنل پارټۍ د څنګ نه بغیر یا دا د عوامي نېشنل پارټۍ د جنډې نه بغیر دا پښتنو دا ممکن نه دی، دا ناممکنه دی. د عوامي نېشنل پارټۍ جنډه به راخلو، د عوامي نېشنل پارټۍ پیغام د بابا فخر افغان باچا خان او د رهبر تحریک خان عبدالولي خان دا عظیمه فلسفه، دا کامیابه فلسفه دا بر پښتنو ګوټ او کور ته انشاءالله چې په شریکه باندې رسو. دا جنگ چې کوم دی دا د بابک صاحب د کامیابېدو جنگ نه دی، نه دا جنگ د بابک صاحب د کورسۍ جنگ دی، دا جنگ د پښتنو د بقا جنگ دی، دا جنگ د پښتنو د وسایلو جنگ دی او دا جنگ زما او ستا په سر دی. او د دې جنگ بنیادي اواز چې کوم دی یا دې جنگ بنیادي ستن چې کومه ده دا د مندن د خاورې نه ده. زما د مندن ټول کام ته دا اپیل دی انشاءالله، زما د مندن کام نه دا ډېره زیاته غوښتنه ده، دا مې ته تمه ده انشاءالله او تاسو ثابته کړې ده چې دا زمونږ او ستاسو مشر چې کوم دی یا زمونږ ستاسو لیډر چې کوم دی دا کامي لیډر دی، کامي لیډر. او ټول دنیا دا خبره کوي، ټول کامونه مظلوم دا خبره کوي چې د نر کام، د نرې خاورې، د غیرتي خاورې، د بنیادي خاورې لیډر چې کوم دی دا غیرتي لاړ شي په حجرو کې دا خبره وکوي، لاړ شي په جوماتونو کې دا خبره وکوي، کوڅې ته دا خبره ورسوي، د یووالي درس ورکوي، کام په دې خبره باندې پوه کوي چې د خپل خدمتګار تذلیل چې کوم دی دا مه کوئ. په صدو کې به تذلیل، په صدو کې به خدمتګار چې کوم دی دا بیا پیدا نه کوي. یا د خپل کلي ازمرې چې کوم دی دا مه وجنئ، د بل کلي ګیدړان چې کوم دی دا به وخوري. یو وارې بیا د ټول کام ډېره زیاته شکریه ادا کومه د خپل تنظیمي عهدیدارانو نه، د خپلو ورکرانو نه، د عوامي نېشنل پارټۍ بنیادي ملګرو نه دا تمه ساتم، دا د تسلي ساتم چې تنظیمي امورو سره
تنظیمي ډانچې سره سره زمونږ او ستاسو د کام د بچي په حیث باندې او د خاورې د مالک په حیث باندې زمونږ ستاسو د ذمهواري جوړېږي. ټوله مرګ ورته به دا یو خواست کوم چې هر سړی به موږ پسې هر څه وایي. زمونږ او ستاسو د مشر خبره چې موږ چیتې چې کوم دي دا موږ په توپو باندې نولي، خپل مزل به کوو، خپل منزل ته به ځان رسوو. زمونږ ستاسو مزل چې کوم دی دا د خاورې د بقا دپاره دی او د خاورې د سوکالۍ دپاره دی، د وطن د وسایلو دپاره دی. خپل مزل به کوو، خپل مزل، خپل منزل ته به ځان رسوو. دا پښتانه دي، دوی له په جرګه باندې ځو، دوی ته به تنبټه کوو، دوی له به درشل ځو، ځان ته به خپل رور بهي عزیز په دشمنۍ باندې نه ودرو چې دا چل در سره کوم او دا چل در سره کوم. په دې سټیشن به دوره ووټ اخلم، په دې سټیشن به دوره ووټ نه اخلم. بالکل نازید ولی به یو بل سره نه کوو، یو بل سره به په پاټو باندې، یو بل سره به په سیاسي په بحث او مباحثې باندې، یو بل سره به شر شاتار نه کوو. زما به ټول کام سره دا خواسي. ګوره دې انا پرستی، دې تربورولۍ دا کام ډېر لرې بوتلی دی، کام یې ډېر لرې بوتلی دی. دې له به بالکل نه وځو، یو بل له به غاړه ورکوو، یو بل به په دې خبره باندې پوه کوو چې زما ستا جنګ یو دی، یو بل به په دې خبره باندې پوه کوو چې زما ستا مقصد یو دی، یو بل به په دې خبره باندې پوه کوو چې زما ستا اجرا او زما ستا جومات یو دي، زما ستا درشل یو ولا درشل. څوک به راپاسي چې دا پلانکې دی، څوک به راپاسي چې دا ډنګلې دی. ګوره باردارې ونې ته خلک کاڼي ولي، په دې به یو بل نه خفه کېږو نه. او بیا په موږ کې او په نورو خلکو کې فرق دا دی چې موږ د بابا فخر افغان باچا خان د عدم تشدد پیروکار یو. پیروکار که موږ له یو سړی په یو مخ باندې سپېړه راکړي، بل مخ به ورته رادخوا کوو چې په دې بل مخ باندې هم راکړه. او که زموږ په بېعزتۍ باندې یا زموږ په کنځلو باندې یا زمونږ په بدو ردو باندې یو سړی خفه کېږي، نو خفه کېږي به بنا هغه زمونږ وروڼه دي، کینو به ورسره، خپله جرګه به ورسره کوو، خپله مرکه به ورسره کوو. د پښتنو خلاصې چې کوم دی دا په سرې جنډه کې دی، دا په عوامي نیشنل پارټۍ کې دی، او دا په دې لویه او په عظیمه ورورولۍ کې دی. انشاءالله که موږ ډېر په هغه باندې بحث کوو نو مخلوق هغه مني، نو که بل څوک یې مني که نه، خو غیر خاص هم نه مني. زمونږ د ما د میاشتې څه په دې هغه چې موږ ټیک ته چې لکه ستا خبرې ګیلې په ځای دي، د اوښ په هی باندې هېڅ نه، د مالک نه اړخه کېږي. دا دوه مشران زموږ ناست دي، دي چې صرف په ملا ډب ورکوي، هر سړی پاسي او منډه وي، خو چې دی را پاسي او راشي. تنظیم نور څه نشته، تنظیم دقه تنظیم دی چې ما له شاباس راکړي، زه پاسم بل مشر له شاباس ورکړم، په کلي کې بل مشر له شاباس ورکړم، به دا ملګري را پاسي. خدای په توبه خوشحالېږي، پښتون په تنبه خوشحالېږي چې چاله ور درلدی. په خدای یقین وکړه که بغیر سردار نه بل چل وټ ورکړي، ځکه چې هغه خپل یو عزت جوړ کړی دی. او زما د ورور خبره چې مونږ مایوسي به نه خورو، ګټه به انشاءالله د ناظمانو په شکل کې هم زموږ دا دویم ځل دی چې مونږ الحمدلله اپنو خپل ناظم ګټو او دې پل هم ګټو. او د ایم پی ای په شکل کې مونږ خپل درې پیرې خپل ایم پی ای ګټلی دی. هغه ښه یو نر سړی دی او ښه کارکون دی او خلک یې پېژني. انشاءالله چې بیا به ګټه زمونږ وي، دا نه چې بیا به نه ګټه به انشاءالله زمونږ وي. خو زمونږ ستاسو د ښارونۍ هغه دغه دی د ابراهیم علیه السلام اور د ښارونۍ په مخوکه باندې اور نه مړ کېدو، خو دور دی چې موږ پکې خپل حصه قدر نه اچو، چې موږ خپل حصه اچو انشاءالله شی به مخکې روان وي او ګټه به کېږي. او تنظیم خبره ده که شمولیتونه دا مشران به راپاڅي، موږ خو د ورځ خو ورځ ده چې د شپې اواز کوي، موږ به تابعدار یو، منډه به مو ترړه به مو دا د درې لپاره نه وو، دا د خپل ځان د عزت لپاره وو، د خپل کام د عزت لپاره وو، د خپل علاقې د عزت لپاره دا منډه ترړه وو. ځکه چې دغه سړی د یعقوب خان خبره چې هغه خپل ذاتي څه نه غواړي چانه چې دا خلک ورله تریټ ورکوي یا څه ورکوي. پکار دی چې هغه زمونږ په سر باندې چارچر کېږي یا زمونږ په سر باندې هغه ته داسې خبرې کېږي چې هغه ته حاجت را نه شي او موږ دومره خدمت او دومره منډه ووو چې هغه وایي چې او زما کام په ما پسې ښه جو خلاړ دی. ټول مخلوق په زموږ صفت کوي او په هر ځای کې زموږ د مندړو صفت کېږي، ځکه چې هغوی ویم دا چې دا داسې غیرتي قوم دی چې داسې غیرتي بچې سملې ته رالیږي. نو بل داسې څوک دی چې موږ به د هغه د پاسه به موږ په نورو پاټو کې قبول کړو چې هغه هلته لاړ شي. د علاقې نمایندګي هم نشي کولی بل سړی داسې لکه څنګه چې سردار صاحب کوي. کونسل صدر سکرټري ناست دي، زموږ د وریج کونسل ناست دي چې کوم ځای ته وایي موږ به درځو انشاءالله تعالی. او د نن را کمیټه زه ما ګلزار حسین بابک ته زما دا درخواست دی چې ښه سټنډر کمیټه والا جوړې کړه، سټنډر کمیټه والا جوړې کړه د وریج کونسل په سطح باندې. او انشاءالله تعالی چې ګپ یو بل سره ګرځو کار به کوو. او دغه چې الیکشن ورسره روان دی، یا میاشت یا شل ورځې یو ساعت به خبره